أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم 39 نمبر درس دی. مخکی درس کې د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها فضیلت بیان شو او هغه کې موږ دا ویلو چې تقریبا رسول الله صلی الله علیه وسلم د 35 سالو شو 15 نو دغه وخت کې د کعبې د جوړولو اراده خلق وکړه او هغه په دغه وخت کې جوړه شوی و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه تقریبا 15 کاله مخکې دی کې وزداد دې لپاره موږ وایو چې دې کې یو څو واقعیات راغلي او ډېر اهم راغلي او هغه واقعیات په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هم شته او بل د سیرت سره هم تعلق دی لکه وروسته به راشي ان شاء الله. یو واقعه دا راغله چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د 15 کالو شو نو خلک راجمع شو او دا اراده یې وکړه چې دوی د کعبې د بیت الله شریف نوې ترتیب جوړ کی او دوباره یې نوې کی. اصل کې بیت الله د ابراهیم علیه السلام نه هغه دوران نه آباد لیکن د کعبې دیوالونو ته څه نقصانات رسیدلی وو د هغې د وجې نه دیو اراده وکړه چې دا دوباره آباده کړي. د هغې یو څو وجې وي. یو وجه خو یې دا وه چې مکه کې اول بارانونه بالکل نه کیږي او چې کله کیږي نو باران بیا تیزی ډیری او دې سره سره چې کله باران ډیر کیږي نو دا کعبه دا بالکل په یو ناو کې ده نو د یو طرف او بل طرف ته غرونه ډیر دي دا غرونه ټول اوبه راځي او بالکل د کعبې په خوا باندې راتېرېږي داسې ناو شانته کې ده. الله دې موږ ته راویني موږ ټولو ته دی کې دغه دورانونو کې بارانونه ډیر شي ځکه د ابراهیم علیه السلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوران ډیره زمانه تیر شوی و نو هغه خړ باندې سیلابونه راغلي وو هغې سره کعبه د هغې دیوالونو ته لږ زیان رسېدلی و دې د وجې نه هغوی اراده دوباره جوړولو وکړه. یو طریقه خو دا وه. دویمه وجه دا وه چې په دې باندې زمانه ډیره تېره شوې وه او قرآن هم وایي سورې حج کې یاتوک رجالا وعلى كل ضامر او بل ځکه مطلب راځي به تا ته خلق دې ته به خلق دی یو طرف او بل طرف نه راځي الى بیت العتیق. نو عتیق دوه معنی خلق کوي. یو عتیق په معنا د آزاد سره نو الله د ابرهه او دغه د قوم نه آزاد کړو عمالقه نه آزاد کړو یا بل عتیق په معنا د زوړ سره پخوانی کور دی قدیم اندام پخوانی کور نو وخت ډیر شو لہذا دوی اراده وکړه چې وسی تازه کی. درېمه وجه دا یو زنانه هغه کعبه کې خوشبوئی لګوله د عود لرګی سیزه نو دغه لرګي نه څسپرغی رااله او د کعبې غلاف ته ولګېده نو هغه غلاف د سوځېدو سره هغه موسو او د هغې سره دیوالونو ته هم لږ نقصان ورسېده نو دوی اراده وکړه چې اوس دا نوي تازه جوړ کړي. نو اوس کله چې په دې باندې د ټولو اراده وشوه نو مکه کې دارالندوه به ورته ویله دا د هغوی د مشاورت د مشورې یو ځای و جرګه حالو لکه پارلیمنټ چې واخلي نو دې کې دوی مشوره وکړه راجمع شو چې دا د عزت کور آبادول پکار دي او دا دوباره آبادي غواړي چې کله دا آبادي غواړي نو لہذا دا د یو کس کار نه دی د دوو کسانو کار نه دی دا د ټول عالم دپاره دی. نو ټول عالم دپاره دی نو پکار دا دی چې هر یو کس دی کې مالی څه وکړي شرکت هم وکړي او بدني شرکت پکې هم وکړي. بل خلک چې کومو که تاسو سوچ وکړئ هغوی کې ډېر حرص و هغوی به د نیک کار دپاره د شهرت په کار کې به ډېر حرص هم کوه. که تاسو وګورئ هغوی به خپل ځان به نهر پرېوځي چې خلکو ته دې صحیح ښکاره شي داسې کارونه به یې کول. نو چې هسې نه یو کس جوړ کړي نو نور به ورته څه جوړ کړي جنګ جګړې به ترې جوړې شي نو رالل
مشوره یې وکړه چې دا خو الله رب العالمین د ابرهه نه پاتې کړی وه، ابرهه الله هلاک کړه، دی پاتې شه. نو راځئ اوس د دې عظمت په کار دی دا کور تیارول غواړي. نو اتفاق په دې باندې راغلی چې کعبه جوړو، لیکن دا به څوک جوړوي؟ یو خبره، ځکه چې زمونږ دیوالونه د خټو دي او کعبه چې کوم ده دا د ګټې نه جوړه ده، دا به څوک جوړوي؟ دویمه خبره ده چې په دې باندې لرګي اچول پکار دي. دا لرګي به د کوم ځای نه راوړو؟ ځکه دلته خو مکه کې لرګي شته د سره نه، دا به د کوم ځای راوړو؟ نو دې دپاره فکر پکار دی، مشوره هم دې دپاره. نو اوس الله سبحانه وتعالی هغوی دپاره ترتیب برابروي. نو د جدې نه یو سړی رالی او دوی ته یې وویله یاره ما په جده کې یو کښتۍ لیدلې ده او چېرته پخوانی دوران کښتۍ ده، په سیډ باندې پرته ده، خلک هلاک شوی دی او ډېره غټه کښتۍ ده، لوی لرګي دي پکې، مالک یې چېرته نشته دی، ځکه په هغې ډېر دوران تېر شه. داسې به وکړو چې د لرګو ترتیب به د هغې نه برابر کړو، هغه به راوړو. نو دوی ډېر زیات خوشحاله شو، ول ځایي یو کار خو وشو، د لرګو کاروبار برابر شي. اوس بل ترتیب په کار دی چې آیا دا به جوړوي څوک، ګلکار به څوک پکاري؟ خو الله رب العالمین د هغوی اخلاص ته کتلي وو، هغوی اخلاص یې لیدلی و. نو د روم نه یو مسافر رالی او دغه مسافر چې کوم و دا معمار و، ګلکار چې ورته موږ وایو، هغه رالی، د ده نوم باقوم الرومي و او دی د ګټو په آبادو باندې ښه پوهېده، ښه ګلکار و. دی رالی، خلک را جمع شو، ده ته یې ویل بالکل دا کار به زه وکړم، دا زه جوړولی شم. نو بس هغه ته یا مزدوري ومنله یا داسې. نو خلک را جمع شو، اوس یو څو کارونو باندې مشورې کوي. یو په دې باندې، اولنۍ مشوره په دې خبره باندې چې دې دپاره چانده کول پکار دي. دویم شرط دا، دویمه مشوره په دې خبر راله، دویم شرط چې چانده کول ضروري دي، خو د حلال مال نه ضروري دي. هسې نه په دې کې به داسې پیسې پکار وي چې هغه خلکو په خپل لاس خالص په دیاړۍ کې ګټلي، داسې پیسې. په دې کې به حرام مال نه چلیږي چې چا په حرامو باندې ګټلی. یو شرط پکې بل دام ولګېده، لکه عربو کې یو عادت دا و، بعضې خلکو به خپلې زنانه د دې دپاره استعمالولي خلکو باندې چې دې پې پیسې وګټي. نو هغوی دا خبره مو وکړه چې په دې کې به د زانیې د تجارت روپۍ نه وي، دا به هم پکې نه ولي، او د عقل او د خلاف مروت او په حرامه طریقه ګټلی شوي دي. نو دوی ویل چې دا هم پکې نه. بل شرط پکې دا وشو چې هغه مال هم پکې نه وي مظلمة احدین، چې د چا نه په زور باندې اخیستلی شوي، لکه د عصب ځمکه او په هغې باندې کومې پیسې ګټلې شوي، یا په عصب طریقه چا نه په زور د مال اخیستی، یا په هغې د تجارت کړی، دا طریقه به هم پکې نه وي. د غلا مال به پکې نه وي، د حرامو مال به پکې نه وي، بس خالص صفا مال پکې پکار دی. ځکه چې په حرام مال باندې الله رب العالمین چاله اجر نه ورکوي تر دې پورې. ان الخبیث لا یمحو الخبیث، پلیت چې کوم هغې پلیت نه پاکېږي. لکه مثال په طور ته بول راواخله، په هغې باندې یو شی کپړه اینځه، نو په هغې باندې اثر ختم شو، نجس نور هم شو، پاکه خو نه شو که نه. نو لهذا په خبیث باندې خبیث نه پاکېږي. دې د وجې نه برابره خبره دا ده، بهتره چې مونږ صحیح مال را جمع کړو، حلال مال را جمع کړو. نو دا شرایط یې ولګول، ځکه چې ګنده مال الله رب العالمین نه خوښوي. او په سورې بقره کې الله رب العالمین فرمایي داسې مال خرج کړئ چې هغه څه حلالا طیبه، پاکي صفا سترهی، داسې نه چې هغه څه وي. هغه مال مه خرج کوه چې هغه په خپل هم ته نه اخلې، الا ان تغمضوا فیه. که تاله څوک درکوي نو په پټو سترګو یې ته واخلې چې بس مجبوري ده، نو اوس د شرم یې ترې واخلې، ولې په خپله هغه خرج کوي. نو لهذا داسې مال نه ځان وساته. د دې د وجې نه یو مسله پکې ده چې یو سړی حرام مال یا د مثال په ډېرو طریقې ګټلی یا په بله طریقه باندې ګټلی، نو دا دې په جومات او دغه شان تر دیني کاروبار کې دا نه لګوي. او هغه علماو له هم په کار دی چې هغوی د خلکو نه چاندي یو شی بل شی اخلي، چې د هغه د مال اول معلوماتو کې چې تر مال په څه کې ګټلی دی، حرام مال د چا نه اخلي. دې د وجې نه که یو سړی حرام مال وګټي او د هغې نه صدقه ورکوي یا زکات ورکوي، په دې الله رب العالمین دله نور هم سزا ورکوي، دله اجر نه ورکوي. بهرحال
دا پکې یو فایده راووته. نو لهذا مال به څه وي حلال پکار وي. ګوره اګر چې دي مشرکان خو الله رب العالمین ته څومره بهترین کار اخلي. وجه څه ده چې دغه بیا کفارو نه مسلمانانو ته پاتې دي. د وجې نه یو لاره باندې ځي او هغه جومات داسې خلکو جوړ کړي چې هغه خلک مشرکان وي بېدینه وي. خو د هغې نه وروستو ته چې په لاره باندې تېرېږي نو ته پکې لمونځ وکړې تا لمونځ جایز دی. خو لیکن چې کله ته مسلمان او تا له مشرک انجوز والا یا بل غیر دین راځي تا له جومات جوړوي په جومات کې درله کار کوي بیا دې ته مه جوړوه. ولې تا ته اوس پته ولګېده. اوس دلته وګوره الله رب العالمین فرمایي ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله. مشرک له څه کار دی چې دله جومات جوړوي. جومات خو جوړوي نو الا من آمن بالله. هغه خلک چې ایمان په الله او رسول راوړي هغه خلکو د جوماتونو سره تعلق دی هغوی به جوماتونه جوړوي. نو بهرحال دا شرایط به کې ولګول چې حلال مال به الله یکونه فيها مهر بغي د زناکاري د بچلني مهر به بکینی په دې باندې اتفاق رااله. لهذا اتفاق رااله چې اوس کعبه ورانو او نوې دوباره جوړو. خو دلته اوس بل مسله رااله چې کعبه مخکې دوی ته یو نږدې ماحول تیر شو د ابرهه واقعه. تقریبا رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش 50مه ورځ چې د ابرهه واقعه راغلی و او دی وخت کې د 15 کالو دی. نو تقریبا 15 کاله مخکې دوی ته یو نږدې تاریخ پروت دی. الله رب العالمین د کعبې په وجه باندې د کعبې په ورانولو په وجه باندې ابرهه هلاک کړي. نو چې دا اوس موږ جوړو نو جوړېږي به هله چې اول ورانه شي. دا به اوس څوک کوي په دې باندې به اوس سوچ و فکر پکار دی. نو هر چا یو بل ته ویل هلکه څوک به دا اقدام وکړي څوک به دې راورشي. په دې کې یو سړی دی ولید ابن مغیره او دا به وروستو راشي انشاءالله. دا ډېر هوښیار سړی و د رنګ نه ډېر سپین ښایسته عقلمند سړی و هوښیار سړی و. دی رالی او تاسو وروستو هم چې د نبي علیه السلام سره ډېر بحثونه معارضې کړي دي. دی ولید ویل زه به بره دې چت ته وروخېږم د کعبې که چیرې زه هلاک شم نو زه یو یم تاسو ټول به بچ او که چیرې زه هلاک نه شم ځکه زموږ خو نیت صحیح دی نو بس بیا به تاسو هم راشئ راوبخېږئ ما سره به امداد وکړي. دوی ویل ټیک شو. نو دی وروخته. کله چې دی وروخته ښکته خلکو چیغې شروع کړي اللهم لم نزع اللهم لم نريد الا الخير. څومره ښایسته دعاګانې وغواړي. اللهم لم نزع الا موږ کاږه شوي نه یو. الله موږ کاږه نه یو چې زړونه خراب دي. زموږ مقصد څه دی ستا د حرم بېعزتي نه کوو. اللهم لم نريد الا الخير. موږ خیر غواړو الله د خیر اراده م ده صحیح جوړو. نو دی راولګېده ولید ته یو کاڼی راوچت کړه بلې ته راوچت کړه داسې 2-3 کاڼي راوچت کړل. دې نورو ته یې اواز وکړ چې ما خو څه چل ونه شي راوخېږي. دې نور ویل نه موږ نه درخېږو تر څو پورې چې په دې کې یوه شپه ورځ نه یې تېره شوي. ځکه الله رب العالمین حلیم ذات دی خلکو ته صبر کوي. مخکینو قومونو ته هم صبر کړی د هغې نه بعد یې هلاک کړي دي. هسې نه تا تر شپې یا سبا یا دې ورځې کې څه در ورسېږي موږ به نن نه شو درتلی. ویل ټیک شو. نو نیمې ورانه کړه څه پاتې شوه. دی لاړې سبا بیا رالی هغه ته هېڅ مسله ونه رسېده. نو چې ویې کتل ته بیا کار کوه خلک رالی هغوی هم سره بیا شروع شو. ښه خوشحاله شو چې ولید ته خو هېڅ تکلیف نه در رسېدلی. الله رب العالمین زموږ په دې کار باندې راضي دی. نو دې کې دوی کار کوو تر دې پورې چې کعبه یې له ځمکې سره اواره کړه. کله چې اواره کړه نو بیا ښکته چالو شو بنیادونه یې ښکته کنستل. هغه مقام ابراهیم دغه شان کوم بنیادونه چې ابراهیم علیه السلام کنستلي وو هغې ته شروع شو. نو هغې کې یو څه کاڼي راوختل کاسنمة الابل الخضراء. داسې شنه شنه کاڼي وو لکه د اوښانو دا غوږونه څه نه د اوښ دقه شانته کاڼي پکې راوختل. او د یو بل سره به داسې نښتې وو چې یا په سیمټو باندې چا لګولي یا په هغې باندې میخونه چا ټکولي. دا کاڼي به داسې یو بل سره نښتي. نو کله چې دوی وکتل ځکه دوی خو بنیاد راکنسته نو کاڼو ته شنو کاڼو ته کوم چې بنیاد و اصل ابراهیم علیه السلام ایښی و اشنا کاڼي والله علم هغې ته چې کله دوی جبل کېښوده چې دا را لرې کړي نو د هغې نه یو اور راوچت شه. یو بعضې روایتونو کې راځي اور راوچت شه داسې یو رڼا راوچته شوه چې قریبه وه چې دغه سړي نظر یې څه کړی وی خراب کړی وی. نو ټوله مکه دا ټوله په رڼا باندې شو. یا بعضې روایتو کې داسې راځي چې زلزله راغله. چې کله زلزله راغله نو دوی دا کړل بس په دې الله ناراضه دی لهذا دقه ځای ته ښکته نور لمونځ په دقه باندې به بنیاد څه کړو په دې باندې به شروع کړو. نو دوی شروع کړه په هغې باندې
دغه ځینې بنیاد شروع. اوس دلته کله چې دوی وکتل چې اوس دې ځینې بنیاد جوړو، نو د ابراهیم علیه السلام په دوران کې د کعبې ترتیب یو شان ته دوی لږ بدل کړ. وجه څه د هغې ډېر وجوهات دي. یو وجه پکې دا و چې دوی سره مال کم شه، دوی حلال مال چې راټول کړی و کم، او کم چې زیاتي مالونه حرامو نو په حرامو خو یې جوړول نه. نو دې د وجې نه د ابراهیم علیه السلام په دوران نه دوی هغې نه کمه جوړه کړه. مشوره یې په دې وکړه چې یا به څه کوو حرام مال لګو، او یا به څه کوو په دې کې کموالی کوو. نو بس اتفاق یې په دې رالی چې کموالی به وکړو، خو لیکن حرام مال پکې نشو لګولی. نو په هغه دوران کې تقریبا د 9 ګزو په مقدار باندې د هغې چاپېره دیوالونه وغیره دا سیسټم و. د هغې نه وروستو کله چې دوی رالل کمی پکې راوسته، نو تقریبا 6 ګزه خواوشا ختیم د اعتبار پرېښوست، او دې سره چاپېره یو دیوال دی. اوس به یې کیدای شي انشاءالله د کعبې نه چاپېره یو دیوال دی. هغه دیوال چې کوم دی، دې د وجې نه هغې ته ختل په کار هم نه، ځکه دا د کعبې سره شامل دی، دا د کعبې سره شامل دی، دا د کعبې نه بار نه دی، خو لیکن د دوی سره مال کم شوی و، نو هغه اعتبار پرېښوستی. بله پکې دا چې د ابراهیم علیه السلام دوران کې 2 دروازې وي چې په یو طرف ورننوتې نو بل طرف به ترې وتې. اوس دوی راولګېدل، هغه یو دروازې ترې ختمه کړه او دا بلې ترې څه کړه، هغه بلې یو یې پکې پرېښوسته. او تقریبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوران کې کعبه په 6 ستنو باندې جوړه شوه. اوس هم پکې 6 ستنې به تقریبا، ځکه چې هغه خلک یې چې اوس کم فاسقان دي فاجران دي، هغه خلک نور پرېږدي، کم چې نیکان دي. پکار دا و چې دې ته نیکان خلک دننه ورتلي. اوس هغه نیکان بدان پکې څه پته نه لګېږي، خو بس چې باچا ته کم خوښي هغه کس وردننه کوي. بهرحال چې کله دا ترتیب برابر شو، نو دوی یو کار دا وکړو چې دا کعبه دا دروازه یې لوړه جوړه کړه. چې مطلب په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوران کې دروازې ټیټې وي او ښکته وي، د ځمکې سره نږدې وي د ابراهیم علیه السلام دوران کې. او دوی چې دوباره دغلته جوړوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دوران کې، نو دوی دا دروازه داسې کړه چې سړی په هوا به داسې ولاړه باندې تېرېدی شي، لکه مثال 6 فوټه یا 7 فوټه داسې ترتیب کې اوچته جوړه کړه. تر دې پورې هغوی دا نیت وکړو چې مثال په طور هغه کس به دې ته داخلېږي چې هغه د اشرافو خلکو نه وي، هر یو کس به نه داخلېږي. نو بیا د هغې نه بعد اوس هم هغې ته تاله لګېدلې، یا خو د ازدحام د وجې نه، د ګڼې د وجې نه، چې مطلب هر یو کس بیا وایي چې زه ورځم لکه د حجر اسود په شان ته، یا دغه ترتیب. یا بل خلک چې کوم دی، کوم چې رؤسا دي، مشران دي، هغوی نااهله دي، نو هغوی نااهلو ته حواله کوي، او کوم چې اهل والا خلک دي هغوی ته نه څه کوي، هغوی ته نه حواله کوي. بهرحال والله علم دې کې په خپل د الله خپل حکمتونه دي، هر ټیم په هغې باندې راځي او هر ټیم دې کې تېر شوی دی، هر قسم خلک پیرال، هر قسم خلک په دې تېر شي. بهرحال کعبه جوړېده، د هغې 4 اطراف وو. نو د هغې دې باره کې مشوره وشوه چې پلانکې طرف به پلانکې قبیلې وله جوړوي، پلانکې دې ځای نه دې ځای پورې دیوال به دا ډله جوړوي، دې ځای نه دې ځای پورې دا ډله. اوس دغه ځای پورې ترتیب ورسېده. نو دې کې یو بله مسله راله چې حجر اسود مقدار ته کله دا دیوالونه ورسېدل، نو حجر اسود د کېښودو ترتیب چې حجر اسود به څنګه ږدي، څوک به ږدي، ځکه دا خو جنتي کاڼی دی او جنت نه راغلی و، لهذا دغه ترتیب دا به آینده درس کې وایي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.